زنانه هم بیان اوري نو بس زنانه د په پیو کې اوبه نه اچوي هغې ته به ده ووایم وایي زنانه بیان اوري ښه زنانه د پیو کې اوبه نه اچوي ځکه دا کار زنانه کوي دا تجربه د هغوی ده یو زنانه وه ما به د پی راوړل دا اوس چټ راکړه نو ما به د پی راوړل نو کور یې ما ته وایي پیو کې اوبه ډېرې کړې نو ما ورته وایي ترورې ما پیو کې د اوبه ډېرې کړې دي ما ته یې ولې اوبه پلیتې دي څه نو مې زه خو پرې غسل نه کوم او نه پرې اودس کوم چې ته د پاک پلیت خبره کوې خو اوبه خو ما کره کور شته که نه نو ما ته وایي هغې به قسم خوړه نو هغې به داسې وایي ما خدای واکه اوبه مې پکې اچولې یاره چې دی وایي نو بس زه هم ویارېدم ګوره بوډۍ ښځه نه او زه یې ماشوم لوی کړی وم نو چې زه کور ته رالم مې تاسو وایي پیو کې اوبه اچوئ هغې قسم وخوړه چې ما پیو کې اوبه نه دی اچولی وایي دا ټیک وایي دا په پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پې اچوئ دا لاول بالټي کې اوبه واچوئ نو بیا پې میخه غوا د پاسه لږي اوس د هغې ذهن کې شیطان دا ور اچولی کومه ښځه چې خپل پنځه منځونه کوي د رمضان روجې نیسي د خپل بدن حفاظت کوي د خاوند تابعداري کوي وایي چې د جنت په کومه دروازه ور دننه کېږي ور دننه دي شي تاسو ورشئ په اسلام آباد کې او په لاهور کې وګورئ نو ښځې بربنډې ګرځي نیمې بربنډې زمونږ دا خو الحمدلله په سخت اوړي کې په پړونو کې سخت اوړي کې پړونو بورقو کې ګرځي د خاوند څونه تابعداري کوي د ټولو مزدورانو او د دیاړیمانو چای او ډوډۍ پخوه سار نه غریبه تر ماښامه پورې بیخي وځي د خپل وجود حفاظت ستر پرده الحمدلله بس زنانه د مهرباني وکړي د بناتو مدرسې کې وي هغې کې داخلي شي چې قرآن زده کړي په صحیح طریقه مونځ زده کړي که نه نو د خپل کور ده چې څوک عالم حافظ په خاندان کې د هغوی نه دی زده کړي نورې زنانه او تاسو به هم ظلم ښځو سره نه کوئ ښه زنانو سره ښه سلوک کوئ زنانه وهئ مه کنځئ مه رټئ مه قسم دې زموږ ستاسو خدمت کوي ډېر خلک دا زنانه دا خاوند دا ښځې ډبئ په اړه لاس کې ده چې ستا لور واده وسو کې وایي ته خفه کېږې که نه که ستا خور واده وسو کې ډبئ خفه کېږې که نه نو ته به هم خپله ښځه دا هم د چا لور د چا خور ده که ظلم به نه کوي بهر کې ګوره یو خبره ته بل هم کوم دا بې دعوته چې پردی ډوډۍ لځې دا هم ګوره حرامه ده دا هم درته وایم نن سبا ودونو له په دې کلو کې خو خیر خلق پېژني یو بل که نه چې واده له راځي دا خو څه خبره نه ده په کلو کې خو لیکن په دې ښاریو کې نن سبا په ودونو کې بې دعوته د دنیا خلک ډوډۍ خوري مونږ ته خلک وایي چې مولوي صاحب دا ووایه خلکو ته وایي مونږ د 300 کسانو انتظام کړي نو مونږ 300 بللي نو مونږ ولې د 600 انتظام وکړو او یې بیا وروستو چې وشمېرلی شي نو د 1000 نه هم زیات خلک راغلي دا څوک دا ټول په پېښور کې ډېر خلک ځان له خپل یو شکل یې جوړ کړي هغه د 100 روپو پتلونه یې غشتي او هغه د 50 روپو کوټ هغه کباڼي او د 150 روپو څخه بوټان هغې پالش کړي چشمې د 150 روپو اچولي کونټه یې ورسره ناست کړي چې روان یې داسې کېږي نیغ به په شادي حال ورننوځي هغه خو پوره پولټیکل ایجنټ ښکاري هغه نه څوک تپوس کولی شي چې ته بېدا مخکې ورځو کې په نیټ کې عجیبه خبره راله یو سړی ناست و ډوډۍ ته نو هغه هوټل والا ورته ویې وروړې تا ته چا ویلي دي چې ته دغه ډوډۍ نه راغلی وایي ما ته د واده زلمي په خپله ویلی دی هغو ته یې دا خو واده نه دی دا خو د ماشوم حقیقه ده وایي ښه په خولې لاس کې ده وایي دا ستا اووم ځل دی چې د تا ینم وایي بس بیا به نه راځم خو نن مې معاف کړه ښه قراقوري ټوپۍ کباړي په سر کړې ده او ښه لاس کې کونټۍ نیولې ده دا ګردي په دې او زمونږ په وطنونو کې یو شی شته ګورې ښځې غلا کوي پخوا به ښځو په لوپټو کې روجۍ اچولې اوس ښځو ځان سره د پلاسټک ګوتۍ په ترخ په جیب کې منډلې لومبی غوری خو بس هغې کې واچوي دا ګناه رسول الله مبارک فرمای زما په خبره مه خفه کېږئ زما خبرې اصلاحي وي چې اصلاح وشي
وی چې څوک بې دعوته پردی ډوډۍ له لاړ دخل سارقا وخرج مغیرا وی غل ورننوته او ډاکو ترې راووته